وګوره دا شری پرده فرض ده، نو که خاون یو ښځې لوی چې شری پرده به نه کوي د خاون به نه مني، که پلار یوې ښځې لوی نو دا به دې کې د پلار خبرم نه مني، دا به د مورم نه مني، ځکه د الله د حکم مقابله کې د اچا حکم منل نشته، الله د هر چا نه لوی دی. او کله چې د الله او د الله د رسول فیصله راورسېده نو بیا د بل چا فیصلې نه چلی. الله سورہ احزاب کې وایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کم نارینا او زنان چې د ایمان داولري او د الله او د رسول حکم او فیصله ورته ورسېدا بیا به د خپل اختیار نه چلای، او که خپل اختیار یو چلولو د الله او د الله د حبیب نافرمانیو کا نو په یو سرګند گمراهی سره د گمراه شو. یو به د کور دنا د دې پردې خیال پکاري ګور دور خواري مو کړي او چې دا شری پردنی نو دا علم به وبال شي، دغه دا الله حکم دی. اگر چې نن زمونږ په معاشره کې نشتا یو د کور نه بار چې کله روزي بنا بر ضرورت، لکه د دین د زده کولو لپاره ضرورت دی، ډاکټر تلو لپاره ضرورت دی، نور ګره ضرورت نشتا. دا به خوندې چې زنانه زی او په دکانونو کې سوداګانې کوي، او که خاوند او سړی میجا شلار شاو سوداو کا یا ور سره د پخپل روان نه او د بار د او زنانه دکان کې سودا کوي نو پدی سړی به خوند کیږي. یو لوی عالم تیر شوی، الله دې قبر د نور او رحمت نډک کی، مفتی رشید احمد صاحب نور الله مرقده. ناغه یو کتاب کشمیر کړي ددا سے خلکو چې دې خپل وای چې تاسو بس خزل وای سوداو کیا وای د یوس نمبر 1 د یوس نمبر 2 د یوس نمبر 3 دا د به خوندای خبره ده. ټیک ته چې زنانه کپڑا راړه ولا کورله چې کمی جوړي خوخي نو الله چې چاله وس ور کړی خېخي جوړي دی واچي بنا بر ضرورت ب زنانا دا د کور نه باروزی کور نه بارم کو وتلی نو د الله حکم سره ورتا سورہ احزاب کې ولستل. الله فرمایا یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے زما حبیب دی خپل بیبیانو ته دیو فرمایا، دی خپل لونو ته دیو فرمایا، او پچا کی چیمان شته دی مومنانو زنانو ته فرمایا چې کور نباروزی ندرانی برکی دی پزانو نراوا چئی. مشورتن یو خبر کوم او دا علماء او نیکان خلق دی ته توجه کوي. د دین په نسبت الحمدلله مونږ ډیر علاقو کې ګرځو. تاو چې په خبر لور سي نو په خبر نه راسي بڑا بیر راضي بیا دا سي لوري ډیر اسم الخانه پوری چیزي د بڑا بیر نه والے دغه علاقو کې د برکو رواج دی. دا برکه یو خپل پرده ده. ورزنانه چې برکه واچي یو خو سترګې پکې نخکاری، یو لاسونه پکې پټ دي. زموږ دا پړونه خنا کا پرده نه ده. پدې پړونو کې یو د زنانه او لاس ښکاری او سترګې او مخ وي خامخا ښکاری، او که هوا وسیله را لنو دا پړونه تختای او دا زنانه کلاره کې پړونه سمای نو خامخا اب غریب یا چرته دیوال په شاکه کنه شاکه ټول ښکاری. یو د برکو رواج جوړ کړي خو هم داسې دا پړونه سخنا کا پرده نه ده. ذکر علماء ناستی د زنانو یو د مز مساله ده، یو د پردې مساله ده. یو زنانه په کور کې مسکي نو د ادا ټول وسوینځي نشتا، دا ټول اصلي زنانه دي. نو تاسو د فقہ په کتابونو کې ویلي چې د زنانه بدن ټول عورت ته مگر دور مخ او دا کفین او قدمین
دا د موز مسله ده. زنانه په کور کې موز کوي نو ټول بدن به پجامو کې پټ وي، مخ به ښکاري دومره، دا لاسونه به ښکاري ورغوي چې ورته مونږ وایو، او قدمین به ښکاري، او دا پرده به هم داسې وي چې په نرۍ لوپټه کې موز نه کېږي. نرو جامو کې چې د زنانه بدن ښکاري یا زنانه داسې لوپټه نرۍ په سر کړي چې د هغې د سر ویښته ښکاري، په دې کې موز نه کېږي. دغه زنانه که د کور نه بار روزي نو د دې د سر نه راواله تر خپو پورې ټول بدن عورت دی، مخ به پټی، لاس به پټی، د دې پخپو کې به جرابې وي، پخپو کې به څه وي؟ جرابې وي. نو که بنا بر ضرورت زنانه د کور روزي، که اوړی دی که ژمی دی، ځکه د ژوند مقصد څه دی؟ د الله حکم پوره کول. د دې ژوند مقصد څه دی؟ د الله او د رسول هو، او چې حکم او د الله د رسول لی پوره کو نو که دا عمر 100 کاله دی او که 40 دی او که 100 کاله دی، کامیابي به ملاو شي. آیا عالم نو چا تپوس کړو؟ دا د علماء مسله نه، لکه اوس بعضې داسې چې پیونکاري کوي، باید سړی وایي زه مړ شم دا سترګې مې بل واچوئ، او زما دا یو اندام یو ګرده بل ورکوي. نو عالم نه چا تپوس وکړو، شریعت مسله ده. وی ته خو چې ګرده به بل نه ورکوي او هغه له خو پې ژوند میلاویږي. خبرې ته مو سوچ دی؟ نه عالم ورته وی ژوند مقصد نه دی، د الله حکم پوره کول مقصد دی. د موږ استاسو ژوند مقصد دی که د الله حکم پوره کول مقصد دی؟ دا ژوند مقصد نه دی. په دې ژوند کې مقصد دا دی چې د الله او د رسول حکم پوره کو، که دا لږ دی کور دننه هم پوره کو، د کور بار هم پوره کو، کور بار هم پوره کو. نو دا زموږ میندې خویندې که بار روزي نو د سر نه راوالې تر خپو پورې په د پښتنو دا ساده بورکه نه، دا ډېر ښکلی پرده ده چې د دې په دې خپو کې هم جرابې وي، لاسونه یا بورکه کې پټ وي یا په هغې کې دستانې وي. او ګوره دا شریف پرده ام المؤمنین فرمایي عائشہ صدیقه رضی الله عنها وی الله دې رحم وکړي د انصارو په زنانو. آیات د پردې راغی وی ساري ټوله مدینه بورکې وه. کله چې ایمانی قوت وي بیا دوره خبر یو ځل الله حبیب ګوره یو ځل حکم راغی چې شراب بند، دومره ایمانی قوت چې انس رضی الله عنه وی زمون په کور کې ملمانو او د خوراک نه پس مو په شراب تقسیمول، وی دې کې کوڅه کې اعلان کېدو چې شراب حرام شول. ما ته مې والد صاحب پلندر چې ورته وی ابو طلحه رضی الله عنه د پلندرو وی دو که باروزه داسې اعلان کېږي نو دی ورته وی منادي اعلان کوي چې شراب حرام شول. قسم د ګیلاس لاسو کې ډک نیولی وقت یې وغورځول. بعضې خلکو په اوښانو باندې مشکونو کې د څومره پیسو شراب راوړي چې مدینې نه رادننه شول، ورته ویلی شول شراب خو حرام شوي، اوښانې کینولي هم نه دي، په ولاړې د هغې د مشکونو خولې کلاو کې. تاریخ ګواه دی وایي چې شراب حرام شول، څو ورځې د مدینې د نالو د کوڅو نه د شرابو بوی تلو چې خلکو هغه شراب توی کړل. د شپې د پردې حکم راغلی او ساري ټول مدینه بورکې ده. چا کې چې ایمان وي بس چې حکم د شریعت واورېد نو په عمل کې به تاخیر نه. دا شریف پرده دا زما عزتمندو د الله حکم دی. او دا ګوره دې زنانو ته الحمدلله زموږ استاد خدا پاک وطن دی او په کور کې دننه حیا سره زنانه ژوند تېروي. باید زنانو ته دا کافر په ذهن کې چې ګوره دا اسلام غوتاو سره زیاتې کوي او تاسو له وایي چې په کور کې بدن نه بار به نه روزئ، که روزئ نو په بورکه کې به دې ځان بند کړئ. اصل کې دا د دی عقل او دماغ خرابوي. زموږ دا علما وایي چې څومره قیمتي شی نو هغه خلک پټوي. تاسو چې پیسې کېدی او سره زر کېدی او که چا کره جواهرات وي نو هغه خړومبې په هغه سره زرې په یو ښایسته ډبي کې بند کړي او هغه ډبې بیا په صندوق کې کېدي او تاله ورپسې ووایي. دا ولې دا شی قیمتي دی. زموږ د میندو خویندو ته الله او د الله رسول وایي چې ستاسو دا بدن او جان قیمتي دی، قیمتي شی خلک دا بند ساتي. دا د یو قدر او عزت ته ګوره د مؤمن شان دا دی.
مومن ته چې الله وی جنت کې به بیبیانې نو ورسره دام ویلی حور مقصورات فی الخیام الہ العالمین فرمائی حوری بئی خپخیمو کے ببندی مفسرین لکلی دا دا مومن دا غیرت بارکی فیصلہ مومن توی تا خو دنیا کی غیرت تے او دل تا خود پخبلی بی بی او لور او خوربان پردکے حکمی بی بی آنے چی جنت کی ماتال جوڑی کری ایزما مومن بندوا اورا حور مقصورات فی الخیام آغا پخیمو کی پا پردو کی بندی دی او دا سے پردہ دا لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان دا دی جنتی نمخ کے پاغی بند انسان لاس لگی دلی او ند پیری دا د ایمانی غیرت او د جذبی لحاظ قرآن حکیم کئی نو قیمتی شے گورے خلق سنبھال کی دی شرعی پردہ د رب العالمین حکم دے او دا مسئلہ د شریعت الحمدللہ زمون دا امین دی خوین دی او دا بنات دا سکی زنانہ چی دا کور نوزی کدا دینی مدرسې لرازی او قبل دینی ضروریات لذی بلا ضرورت راوتل نشتا دا باتر نے استعمال ہے جداغی بوئی پا بل چاو لگی بعضی بناتو مونگ مدرسی کی بدا سکول درکی جو اس دام خون کئی جسڑے قرآن وی او خوشبوئی لگی دلی نظمگا بناتو بدا سکول تم مدرسہ کی ای بے اخپل لوپٹا خوشبوئی دارکا او کمو بستا کی چی بے کتابو نتلل نو لوپٹا بے مپکی کی خواہ نو پلا رباغی نبوئی نتلو نو چې مدرسه کې به خپل کتابونه او دغه د تیلې او بیگ نه رويستل نالو پټویم په سر کا او د قران او حدیثو په وخت کې به خوشبوئی تلا بیا چې به د مدرسې چټي شو او په لار بیا به خپل لو پټاو نه غاړه لاو کې به خو تاسو هم دا څه کوي په دواړو خبرو به عمل راشي زنانه چې د کور اوزی دا بدا سے اتر نه استعمالی چې پجبل چا بویو لګیدو سردار د عالمین فرمایي صلی الله علیه وسلم کما زنانه چې د کور نو وتا او خوشبوئی استعمال کا او پسمر خلق بویو لګیدو د الله حبیب وای چې دا بدکار حسابيږي بل د زنانه مبارک ور اے ماته سلوی د ژوند مقصد څه د الله حکم پورا کول د الله حبیب زنانه ته د من پلار په من تاسو د تلو حق نشتا یا به یو پلزای یا به بل پلزای ام المؤمنین فرمای وای د دې حکم نه پس چې الله حبیب فرمایل چې د لارې په من تاسو حق نشتا وای زنانه به یو طرف ته یا بل طرف له دیوار سره دومره جوخت لې چې کله به پړونه بورکون خطه د دیوار د الله حکم پورا کولو د الله حکم پورا کو دارنګ زنانه که د کور نوزی نو زینت والا سیزونه د استعمالو خجردی د بنگلو د کالو आवाज پردې سړې واو نری ځکه د قران آیات ته ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن کله زنانه پخپو کې پانزیب دی لاسو کې بنگړي دا بشړنګ نور کوي نو ګره کوم زنانه چې دا سګي د الله د کتاب په آیات عمل وکړو او کوم دا سګي د آیات مخالفت وکړو دین داڑے ورتا سو قرآن شریف ختم کو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور مشہور عالم صوفی محدث تیر شوے او ډیر لوی شان د حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ دې د نیکانو د خدمت توفیق مونږ تاسو لراکي وې د حسن بصری دا کمال د مور د خدمت وجوا کله د مور او پلار د خدمت اثرات په بچو کې سرګندېږي پلار د نیکانو خدمت کړي او مور د نیکانو خدمت کړي نو الله ورته داسې بچي ورکی چې د مور او پلار دنیا او آخرت په جوړ شي حسن بصری رحمت الله علیه مور با د نبی رسول الله بیبي او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نو د حسن بصری مور با د دې پکور کې خدمت کولو زیبه جارو کولو لوخي به وینځل او حسن بصری خوارودن کے معشومو نو دب جڑل امور بے خدمت کولو نو دے ام سلمہ پلاسو کے لو بولے او پجولائی کے لو بولے داغ لو بولو برکات حسن بصری تا اللہ ورکڑی
نہ حسن بصری رحمت الله علیه وی جباز اوقاتو کې یو نارینه زنانه وی ما قران ختم کو نو وی قران شریف خستا په بدن کې ښکاری نه دا څنګه دی ختم کړي قسم دې چې دا کتاب چا ختم کو نو دا به د په اخلاقو کې ښکاری دا به د په خو او معاملاتو کې ښکاری نو زموږ د امین د خوین دی چې وی چې مون قران ختم کړي نوش به پته لګي چې شری پرده وکور کی وی دا به کې ښکاری او کنا قرآن خو ختم کو چې بار روزی چې شری پرده په کیوي او کنه